Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زیشان احمد یم. امید لرم سمر ملګری دی ویورز دی خبرې ټیک ټاک به او الله مو په خپل حفظ او امان کې ساته. نن می کوشش وکړو ان شاء الله چې ډیلی بیسس باندې ویډیوګان جوړو. دا غینه مخکې چې تاسو ډیر زیات شکریا دا کوم یار سمر زو تاسو تعریف وکما عمر بکمی چې تاسو مال ډیر په کم وخت تاسو مال تقریبا 2000 سبسکرایبر راکړه په یوټیوب کمیونټیز ما سره پیمل جوړ شوی نو ډیر زیات مننه کوم. تل خدابادو سه ان شاء الله اندره پر هم دا کوشش کوم چې تاسو لپاره د ویډیوګان ورو د کرکټ حواله سره نور داسي ریاکشن ویډیوګان ان شاء الله هغه به جوړو ان شاء الله زما په افیشل یوټیوب چینل باندې پیج باندې هم دا اپلوډ کیږي. او ډیر وخت بعد راغلی ما نو ډیر زموږ هم ویورز دی هغه ډیر مس کولی مونږ چې ځان بستا ویډیوګان راځي ان شاء الله دینه پس چې کوم په ډیلی بیسس باندې په کوشش کو چې خپل ویډیوګان چې کوم دی هغه جاری ساتو. راځو خپل ټاپک طرف د کرکټ حواله سره دا ډیر زیات اپډیټس راغلي پاغي باندې بحث کو. د شاروخ خان حواله سره شاروخ خان کرکټ حواله سره شاروخ خان سویل دی ورلد کپ روان دی او بابر اعظم سویل دی او بل طرف ته چې کوم دی انډیا کې چې کوم ورلد کپ روان دی داغه چې کوم دی داغه لپاره پرومو پک مونږ ته سوی پوسټر ته هم تیار شوی دی نو پاغي باندې واپس کو داغه نامه کې ویډیو چې کوم دی هغه لایک چینل هم سبسکرایب کړئ. خپل ټاپک طرف ته شاروخ خان چې کوم دی زمو سپر انډیا چې کوم سپر سٹار دی تاسو ډیر زیات خپې جنې ټول دنیا پیژني هغه چې کوم دی د ورلد کپ د لپاره چې کوم افیشل چې کوم دا ټرافي چې کوم ټورنمنت کیږي نو هغه چې کوم دی پاغه ټیم کې شاروخ خان چې کوم دی د هغه سره تصویر وخت کې مطلب او هغه چې کوم دی په انستګرام باندې وغیرہ هغه چې کوم څومره اکاونټس دی پاغه باندې هغه شیر کړی دی نو پاغه باندې هغه ډېر ښه ریسپانس ملو شوی دی. آی سی سی ولا چې کوم دا افیشل پیج دغه نه هم خېجولې دی او دا شاروخ خان چې څومره مداح فینس دي نو هغه دا یو تحفه قرار کړی ده. بل راځو خپل بل خبره ته بابر اعظم حواله سره دا خبر ده چې بابر اعظم چې کوم دی یو نوی ریکارډ چې هم بل قائم کړی دی چې هغه په خپل نو ټیسټ میچونه کې چې کوم دی هغه 7 ټیسټ میچز ګټلي دي او دا پاکستان کې تاسو ګورئ میزبان پس 2 نمبر کپتان چې داسې په 9 میچ کې مطلب 9 میچ کې هغه 7 میچز ګټلي دي. داغه نه پس چې کوم راځي هغه مصباح الحق راځي. بل تر د بابر اعظم ملي چې کوم ټیسټ میچ ټیسټ چیمپionشپ چې کوم آغاز په پاکستان وکړو ډېر خپل آغاز وکړو او بابر اعظم چې کوم کلاړین دي مطلب هغه سلمان شو ابرار داسې بالر شو بل سعود شکیل شو دا غیر ډېر تعریف کړی دا هغه ډېر اپریشیټ کړی دي او واقع چې هغه د اپریشیټ قابل ځکه چې سعود شکیل تاسو ریسنټلی په ټیسټ کې چې هغه کوم پرفارمنس وکړو د یونس خان د مصباح چې کوم ټیم گیم کو سخت کریټیکل سچویشن کې هغه سعود شکیل وکړو بالکل داد لایق دی. بل طرف ته وګورو نو مطلب انډیا چې کوم ورلد کپ تیر روان دی اکتوبر کې به شروع کیږي نو داغه لپاره چې کوم دی هم ډېر زیات انډیا چې کوم میډیا ډېر زیات ګرمه ده ډېر زیات هلي ګولي کوي مطلب د سوشل میډیا باندې راځي ډېر غټي خبرې کوي مخکې مې کولې وسم کوي او بل دا چې سورس دا ذرایع هم راغلي مطلب چې تاسو ګورئ نو مخکې چې 2011 کې انډیا ورلد کپ شو په انډیا کې راغی انډیا ګټله 2015 کې شو استرالیا کې نو هغه مایکل کلارک په کپتانۍ کې شو هغه استرالیا ګټله 2019 کې انګلینډ کې شو نو هغه انګلینډ ګټله دی پر لبیا چې کوم په 2023 کې په انګلینډ کې نه ساري په انډیا کې دي نو هغه هم دا سورس ذریعہ چې دا به انډیا ګټل وس خو دا الله پاک ته پته ځکه چې اس پته هم نه لګي چې کرکټ دا خاصي مطلب یو خبره ده مطلب یې پریډکشن ورکول دي ځکه چې حالات مطابق ته کتل دي کنه نو نور خو مضبوط ټیمان دي پاکستان وګورئ نو داسې مضبوط ټیمان هم ډیر موجود دي نو ان شاء الله د شي صبر ځکه چې هم پاکستان ټیم تاسو وګورئ هغه هم ماشاءالله دا چې کوم تاسو کمبینیشن وګورئ ډیر زبردست دی ډیر کوالټي بیټینګ دی لاین دی هر څور سره دي کنه نو داسې بکواس خبر دي فالتو خبرې دي نو داسې بچره هم نه کیږي چې انډیا کې ورلد کپ د انډیا به دا بالکل پاسبل نه او ان شاء الله زمو دعاګانې د پاکستان د ټیم سره دي ان شاء الله او کوم چې خو په انډیا کې د خیر سره نو زمو بیس هم د خپل ټیم د فار دي نو دا نور ویډیوګان د فار چې کوم د زمو افیشل پیج چې کوم د فالو کوي چینل می سبسکرایب کوي ان شاء الله بل ویډیو کې به ملاقات کیږي تر بل ویډیو پر خپل ځان اور عزت دی الله پامان.